ایپل ټاور بحریه ټاون چې دا مختلف رنګونو کې چې کوم په دې کې لایټینګ شوی دی او د خپل رنګ چې کوم دا بدلی دی وخت کې ودی رنګ دی دا یو منظر دی د دې نه علاوه چې کوم بیا دا د لایټینګ یو بل انداز دا یو بل انداز ډېر زیات خوند کوي چې سړی دغلته یو دا انجوای کوي بس تیار کوزیږم 15 منټه بس لاندې راغلم دا بل انداز دا بل انداز دا فن ډېر زبردست ویو بیسټ دا بل انداز پته چې څومره لایټینګ پکې شوی ده څومره رنګونه چې کوم دی بدلوي او په یو ټایم باندې دی سرونه شو دا ټول ژړ چې کوم دی نو ښکاري د دغه ځای نه دا اخیری سور رنګ د دې یو خپل خوند دی ونه راله دا وګوره یار لندن برج واپسې کې مونږه د ایفل ټاور نه چې روان یو نو لندن برج دا د دې لایټینګ د دې خپل یو خوند دی دا بحریه ټاون چې کوم ګیټ طرف ته سایډ دی دلته بیا پارک هم دی دا ورځ هم تاسو کتلی وو او اوس مونږ چې کوم دی نو مین ګیټ ته روا دوا یو د ایفل ټاور نه او دا دی که نه دا بلډینګز چې کوم کمرشل آفیسز دی په سټارټ کې خلکو ته به دغې نظر باندې ګوري نو دغه هغه طرف ته دغه بحریه ټاون د شپې چې کوم خوندور منظرونه نو د هغې نه تاسو خوند هم واغستو موږ دې پخپله هم واغستو میزبان دی هارون خان نو په اینډ کې هارون خان زه نن د شپې د چکر چې نن ماله تاسو راکړو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم بس اسرار بھائی راغلو بحریه ټاون وزټ مو کتو پورا دا د بحریه ټاون فائنلی ټچ اپ ګیټ دی هغه لیفټ دا بس پورا وګرځي د شپې د دې جدا منظر دی او د ایفل ټاور نه د مین ګیټه پورې 30 کیلومتر دا تاسو زه وګرځولم د شپې د لایټینګ دپاره د ریکارډینګ دپاره ډېره مهرباني ډېره مهرباني بحریه ټاون چې کله سړی بیا وځي نو هغه سایډ ته د اوښتو دپاره چې کوم انډس هایوې ده د هغې کراچۍ طرف ته اوښتو دپاره دا بیا انډر پاس ورکړی شوی دی دغه مین ګیټ دی دا مین ګیټ ښکاري کوم چې دا خلکو بیا احتجاج کې قربان کړی اوس بیا چې کوم دی نو لګیا ته جوړی دغې نه پس چې کوم دی نو دا بیا ډایرکټ چې کوم روډ راغلی دی نو دا بیا انډر پاس دی او دا انډر پاس چې کوم دی نو دا بیا هغه طرف ته چې روډ وتی د انډر پاس یو خپل خوند دی او خپل رنګ دی او دا بحریه ټاون د دې د خرچه چې کوم دی نو دا برداشت کړي دا انډر پاس دا به بیا د انډس هایوې کراچۍ سایډ ته چې